بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د داسې ذات په نوم باندې چې ځمکې اسمانونه او د کل جهان پیدا کړی دی. درود شریف نبی مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم باندې، د هغه فعال باندې، د هغه په صحابه باندې، په ټولو خلکو باندې. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه ډیره زیاته اثر کوونکې ده. دومره اثر لري محترم او دومره پاورفل وظیفه ده چې انسان کله دا وظیفه وکړي هغه مکمل دا حیران شي. دا وظیفه محترم د سورة رحمان د یو آیات مبارکه وظیفه ده. کله انسان جنت ته لاړ شي، په جنت کې هم د سورة رحمان تلاوت الله پاک په خپل باندې کوي. محترمو کله چا څومره حاجات وي، د حاجت لپاره کو دا وظیفه څوک کوي، الله پاک بوله ټول حاجتونه دا پوره کوي. کو څوک داسې وي چې د هغه څه مقاصد وي، د هغې لپاره دا وظیفه کوي، ټول مقاصد دا بوله الله پاک پوره کوي. دغه رنګه محترمو یو سړی په مشکلاتو کې راګیر دی، پریشانو کې راګیر دی، تکالیفو کې راګیر دی، دا عمل دی وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک بوله مشکلات تکالیف دا ختم کړي. د رښتینې حوالې سره کو رچا د رښتینې مسله وي نه کېږي، د رښتې بندش وي، نو دا آیات مبارکه تلاوت کی او په دې طریقې باندې د وظیفو کې مکمل طریقه محترمو تاسو ته ویډیو کې دا ښودل کېږي. ویډیو مکمل وګورئ چې پوره طریقه کار باندې تاسو پوه شئ. الله پاک پوره کائنات د انسان لپاره پیدا کړی دی او الله پاک چې د انسان د شکر ادا کړي. بس په دې آیت مبارکه کې د الله پاک د نعمتونو ذکر دی. 31 پیرې د آیت په سورۃ رحمان کې دا محترمو دا ذکر دی. یو خبر پکې دا شو چې د نعمتونو ذکر پکې دی، او بل طرف ته ذکر په دې آیت کې د هغه کسانو دی چې کوم کسان د الله پاک نعمتونه دا نه مني او دغه نعمتونه جوړلوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تاسو به د الله پاک کم نعمتونو نه انکار کوئ، تاسو به د الله پاک کم نعمتونه دا به درو ګڼئ. الله پاک د انسان لپاره دریابونه دا پیدا کړل. مطلب دا شو چې د انسان په دریاب کې کشتۍ چلی او د انسان د فضل تلاش کې د الله پاک، نو چې دې کله فضل تلاش د الله پاک دی و شکر واسي، نو الله پاک کوشش کوي چې د انسان زما شکر ادا کړي. فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. الله پاک چې پتا سبحانه څومره نعمتونه کړي، څومره احسانات کړي، تاسو د الله پاک شکر دا نشي ادا کولای، یا تاسو د الله پاک د نعمتونه نشي شمارلی. دا رنګ محترم الله پاک آدم علیه السلام پیدا کو، سره حوا علیه السلام پیدا کړله، دا ټول انسانیت پیدا کو، دنیا تیرولې کو. مطلب څه شو؟ انسان زما شکر ادا کی. الله پاک نور پیدا کړي، سپوږمۍ پیدا کړي، دا ورځ پیدا کړي، دا شپه پیدا کړي، دا هر یو چیز په دې کې ښکلی روحانه منور اعلی دی پکې پیدا کړی دی. ولې؟ د دې لپاره د انسان شکر ادا کړي. الله پاک په شکر باندې ډیر زیات خوشحالیږي او فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم، کو تاسو د الله پاک شکر ادا کوئ نو الله پاک به تاسو نورم سیوا کوي. الله پاک انسان لا دماغ ورکړي دی، غوږونه ورکړي، لاسونه، په د بدن پوره سیستم محترم انسان ته ورکړی دی. دا اوریدلو صلاحیت پکې شته دی، د ویلو صلاحیت پکې شته، د نیولو صلاحیت په انسان کې شته، د بې کولو صلاحیت پکې شته، د سوچ کولو صلاحیت په انسان کې شته دی. ولې؟ دې لپاره چې الله پاک وایي دا بنده دا زما شکر ادا کړي. الله پاک ځمکې، اسمانونه، واڼه، کائنات، سمندرونه، نور سپوږمۍ د انسان لپاره پیدا کړل. الله وایي دا بنده دا زما شکر ادا کړي. داود علیه السلام یو ځل الله پاک ته پروردګاره کوستا شکر ادا کما، دا شکر هو د مستقل ځان له نعمت شو، د شکر څنګه ادا کم. الله پاک ته داود علیه السلام ته ماته عاجزی کار کړله، دا ته کامل شکریا ادا کړله. محترمو د وظیفې طریقه کار او د وظیفې طریقه داسې ده چې کله موږ دا وظیفه کوو د الله پاک کلام دی، نو موږ به پاکې کپړې واغوندو او دغه رنګې پاک صاحب به کینو
دا وظیفه به شروع کو په داسې ځای کې به وظیفه کو چې بالکل مکمل یکسوي وي شور مور پکې دا نه وي دغه رنګ محترمو طریقه کار به داسې وي چې موږ به درې پیرې درود ابراهیمي وایو درې پیرې به درود ابراهیمي وایو بیا به د هغې نه بعد سل پیرې د آیات مبارکې وایو فبأي آلاء ربكما تكذبان تلفظ تلک ګورئ مت پکې دی فبأي آلاء ربكما تكذبان اخر کې ذال زنا فبأي آلاء ربكما تكذبان دا وسل پیری په دې طریقې باندې دا شروع کو بیا د هغې نه بعد درې پیرې درود ابراهیم وایو چې د کوم مقصد دپاره دا دعا کې الله پاک به ستاسو مقصد دا پوره کوي د څه حاجت دپاره کې الله پاک به ستاسو حاجت ضرور قبلوي یوه خور وه هغې لینک راولګو هغې دا وی چې په دې وظیفې باندې ما عمل کړی دی او تاسو هم د خپل چینل نه را شیر کوئ ځکه چې الله پاک په دې باندې د خلکو ډېر زیات غټ غټ کارونه کول دغه خور وایي چې زما درې لوریانې وې او د هغې رشتې نه کېدلې دا فرمایي چې ما دا وظیفه شروع کړله د یوې لور رشته مو شوله د بلې م رشته وشوله د بلې رشته مو شوله الله پاک په هر غافیت باندې درې واړه لوریانې دا واده کړلې دا وظیفه محترمو دومره پاورفل ده دومره اعلی ده چې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا به الله پاک پوره کوي دغه رنګه څومره مسایل دي مسلې دي مقاصد دي حاجات دي دا به ټول الله پاک پوره کوي دغه رنګه څومره چاته مشکلات دي او دا وظیفه وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به مشکلات دا محترم ختموي کوشش وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوئ او دغه رنګه د ثواب په نیت ملګرو سره هم شیر کوئ چې هغوی نه داسې قسم لا وظیفونه پیدا والی الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته